نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله العظيم. سورة الكهف درویشتم نمبر آیت دی. پدې رکوع کې د اصحاب کهف د واقعې څه خبرې بیانېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے چکل یہودیانو تپوسو کو یا مشرکان تپوسو کو دا اصحاب کهف مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تو وچ سبب درته خبر درکړ چې اصحاب کهف څوک د کوم ځای دي سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان شاء الله او نبی پدې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پنځلس یا اتلس رضی وحی بندوا او د دې واقعي پیغام ورته نه ملاوي. پنځلس یا اتلس رضی بعد جبريل علیہ الصلوۃ والسلام راغي او د دې واقعي متعلق آیاتونه راوړل وحی نازل شو. نو په دې آیاتونو کې الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې تکلم تا نه څوک تاسو کې ناغه سره د سبال یا د بل ورځې وعده مکوه، البته د الله پاک مشیت پوری ارادی پوری خبر خاص کوا سبب ان شاء الله تا تزوب ان شاء الله کچه الله پاک او واړي نو ته چې کلم تا نه څوک تاسو کې نو ته دا غي سر ان شاء الله وایا، یعنی د الله رب العالمین اراده وسره خاص کوا کده الله خو خشي درته بووم ان شاء الله کی بتا تاسو مسئلہ نبی او بل خلق توایا عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا قریب د چې الله پاک ماتا استاسو د دې خبرې په باره کې رهنمایي وکي او د دې اصحاب کهف د دې واقعي خبر تاسو ته ذکر کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کهف واقعا دی یهودیانو یا مشرکانو ته بیان کړه لکه څنګه چې ابتدا کې تیر شو او د اصحاب کهف څومره وخت په دې غار کې تیر کړی 309 کال. نو د دې کې به تفسیر جلالین لیکي چې 300 کال په نزد اهل کتاب او کالونه شمسی او 309 کال په نزد اهل عرب قمری. شمسی کال چې وی نو دې کې میاش د دیرش او د یو دیرش وی او قمری کال چې وی نو په دې کې میاش د یو کم دیرش او د دیرش وی نو دیرش یو کم دیرش او یا دیرش او یو دیرش نو دا کم ورځ چې زیاتېږي نو دا د قمری په حساب سره نور 300 کال په نزد اهل کتابو. بیا الله پاک فرمایي چې دې خلکو ته وایا چې الله پاک خو پیږي چې دې څومره وخت په دې غار کې تیر کړی دی، هغه ارس خو ویني او ارس خوري او د الله رب العالمین کمال علم بیانېږي چې د الله رب العالمین د نظر نه هیڅ څوک پنا نه دي، هر څور تخکاری او د دې کافرانو د پاره یا د انسانانو د پاره د الله نه علاوه هیڅ څوک مددگار نشته. الله ځان سره په خپل وحدانیت او بادشاہي کې څوک شریک کړي نه دي، نو شریکان ور سره ما جوړوي. او بیا الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې تاسو د غریبانان صحابه کرام ناس دي نه دې سره تزان بنکا د دې سره مطمئن اوسېګا کدا کافران ایمان وروړي دین قبلی ټیک دا کنه وروړي د کافرانو په مشورو باندې
او د کافرانو په خبرو باندې غریبانان صحابه د ځان نه ملري کوه. نبی علیہ السلام سره ډېر غریبانان صحابه ناس ډېر پکې داسې چې د هغوی اړو کورونه نو ډېر پکې داسې چې هغوی کپړې هم ډېرې کمزورې غریبانان کافرانو بوته مونږ خو ډېر مالداره یو او تا سره دا غریبانان ناستې مونږ بدې ښکارو دا د ځان نه پاسه وه مونږ به در سره کینو. الله فرمایي چې نه دا کم کسان چې تا سره ناست دي دا ډېر لوی درجې خلک دي. غریبې ته مګور ایمان ته وګوره. معلومه دا شوه چې د الله په نسبت ایمان معتبر دی مالداري او غریبي معتبر نه ده. ورنه په مخ د ځمکه باندې یو ډېر لوی مالدار سړی تیر شوی قرآن کې د هغې تذکره شته. قارون چې څو روغ یوې قافلې خرونو به د هغې چابیانې د خزانې ګرځولې دومره مالدار لیکن کافرو کم خوالاړ. د الله په نسبت باندې مالداري او غریبي ته اعتبار نشته. دا خود الله تقسیم دی. چاته الله پاک مال دنیا کې ورکي ډېر ورکي چاته لږ ورکي. الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. الله وخدا چاله پراخ رزق ورکي چاته لږ ورکي. نو غریبي او مالداري دا د الله تقسیم دی او د الله په هر کار کې ډېر زیات حکمت دی. کټور خلق مالدار نو دا کم دا ګران کارونه بچا کول. کټور خلق مالدار هر سړي سره به ډېرې پیسې وي مزدوري خو بچا نه کوله. نو مالدار سړی په خپل کار کولی نه شو او څوک به داسې وو نه چې دلې کار کړی وي دنیا نظام به ګډوډ. او کټول خلق غریبانانو چا سره پیسې نه وي نو بیا خو مفت کې چاله کار نه کو بیا هم نظام ګډوډ. الله رب العالمین څه خلق غریبانان او سمالدار. د غریب سره مال نشته دی به مهنت کوي. مالدار سره مال شته مهنت نشي کولی دی به مال ورکوي. د غریب کارم روان شو او د مالدار کارم. څومره لوی بادشاہ دی لوی نظام چلی د دې نظام چلوونکی یو رب العالمین. نو الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دا غریبانان صحابه د ځان نه مه پاسوه. ولی ځکه د هغه خلق دی چې د الله عبادت کوي د سحر په وخت کې هم د ماښام په وخت کې هم او دوی په دې خپل عبادت باندې د الله رضا غواړي. دا ډېر اوچت خلق دی او د دین ګورې بل طرف ته توجه مه اړوه. دا کم کافران چې تا ته خبره کوي نو دوی خپلو خواهشاتو پسې روان دي او د دې کار دا زیاتې دي. مشرکان دي کافران دي الله نه یادوي زیاتې کوونکي دي نو د دې ملګرتیا ونه کړي. اگر چې مالدار دي نو مالدار پسې مزه ایمان والا خلکو ته وګوره. او بیا الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دې خلکو ته ووایه دا قرآن د الله حق کتاب. اوس ما ته قرآن د الله کتاب بیان ستاسو خوښه ده. ایمان پې راوړئ اوم ستاسو خوښه او ایمان نه راوړئ اوم ستاسو خوښه. که ایمان مو راوړو ګټه ستاسو ده او که ایمان مو راونړو ما درته قرآن بیان کړ تاسو ایمان راونړو نقصان یې ستاسو ده. نو په دې ځای کې دا اختیار انسان ته دا زجر او د زورنې په نیت دی. دا نه چې ایمان او کفر کې تا ته اختیار دی چې څه کې کوه. نه ایمان راوړه خو چې نه راوړې مشکل بتا دی. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. هر انسان په خپل اختیار لګیا دی ایمان راوړي که نه راوړي. ایمان په چا په زور نشي راوړي خپل اختیار باندې به راوړي. نور د الله د طرف نه حکم د ایمان دی. څوک چې ومني مومن دی او څوک چې ونه مني کافر. بیا الله پاک د جهنم صفت ذکر کوي چې دا کافران دي دوی ته به داسې جهنم ملاویږي چې په هغې باندې به د جهنم لمبو چاپېره شوي. لمبې به پې ګیر چاپېره وي دا جهنم بیا منځ کې پټ کړي وي او داسې به پې چاپېره وي لکه څنګه چې د خیمې پردې چاپېره وي. خیمه ده په دې باندې ګیر چاپېره پردې دي نو منځ کې پکې خلک اوسېږي چاته پته نه لګي کې څه دي. دغه شان جهنم دی دې باندې پردې ګیر چاپېره د جهنم لمبې دي منځ کې کافرانو ته تکلیف دي.
بل ندی کافرانو په جهنم کې فریاد هم نه اوریدي شي که جهنم ته دوی لاړ شي دی به اوبه غواړي دوی ته به داسې ګرمي وینې زوی میلو شي چې د هغې د وجې به د دوی مخونه سوځي مشکات شریف حدیث دی جهنم کې به کافرانو ته داسې اوبه میلو شي چې هغه به د جهنمیانو وینې زوی وي دومره به ګرمي چې دوی یې څنګه خولې ته نږدې کړي برنۍ شونډه به تندي ته وکړي سر ته او لاندنۍ شونډه به سینې ته راپروزي او بیا به دې تیری نه فرشتې به په زور ورواړي نو چې ورواړي د انسان د بدن د دم نه چې کوم نظام دی دا به په لاندې طرف باندې وغورځېږي د ګرمو اوبو د وجې دا د جهنمیانو خوراک او څښاک دی الله پاک دې موږ او تاسو د جهنم د هر تکلیف نه وساتي او بیا الله د مؤمنانو لپاره بشارت ذکر کوي چې مؤمنان دي ایمان راوړي او نیک اعمال کوي دی ته به د نیک اعمالو ډېره مزیداره بدله ملو شي څومره مزیداره الله به جنت ورکړي د همیشه والي په دې جنت کې به دې ته د سرو زرو بنګړي اچولی شي اعزاز او انعام په طور سره زر په دنیا کې سړي دپاره ناجایز دی خو په آخرت کې به د مزید لپاره دې ته استعمالولی شي او آخرت کې جنت کې به جایز دی او یوازې دام نه د دې کپړې به د ریخم وي مزیدار مزیدار شنه ریخم به وي نرم به وي غټ به وي دوی به ډډې په تختونو باندې لګولي سم هر سړی به جنتي به سم بادشاه وي او د الله فرمایي چې ډېر مزیدار ځای دی نو چې الله وایي مزیدار ځای دی نو څه دې خیال دی داسې خو غواړي چې انسان لاړ شي الله دې موږ او تاسو دغه ځای ته بوځي خو دنیا کې به تیارې غواړي ایمان الحمدلله زموږ او ستاسو شته عقیده مو الحمدلله صحیح ده نو چې دا مو ټیک دی اوس عمل دی عمل باندې به محنت کول غواړي ایمان شته الحمدلله عمل به غواړي الله پاک دې موږ تاسو ته عمل توفیق راکړي الله فرمایي ولا تقولن لشيء او تم وای پیغمبر علیہ السلام د یو کار مبارکی انی فاعل ذلك غدا چې زکون کیم دا کار سبا بغیر ارادي د الله داسې موایا بلکې سو سره وای الا ان يشاء الله مگر دا چې الله پاک وغواړي هر کار چې کې ان شاء الله ور سره وایا وذكر ربك اذا نسيت او دیا خپل رب کله چې تا نه هیر شي کله چې ان شاء الله دا نه هیر شي کله د تیا چې بیا مجلس کې وایا وقل تو فرمایا آسا قریب د امید دی ان يهديني ربي چې رهنما یو کی ما ته زما رب لاقرب من هذا رشدا نزدید دی خبر رشدن هدایتن په اعتبار د هدایت سره یعنی د سابقه خدا واقعا زرد چې الله ماته هدایت کی او دا خبر تاسو ته حکم نبی علیہ السلام تعالی معلومه نو ولبثوا في كهفهم او دی جون تیر کړو په دې غار کې 300 سنین وازدادوا 9 کالا او زیاد د دې 9 کالا 9 کالا قل الله اعلم بما لبثوا قلت فما پیغمبر علیہ السلام الله اعلم بما لبثوا الله پاک دې پاغ چې دې په دې غار کې جون تیر کړی دي له غیب السماوات والارض دا الله د پاره غیب د اسمان نو د زمکو دي ابصر به الله خلدن کدي واسمع او اوردن کدي ما لهم من دونه من ولي نبوي د دې کافرانو د پاره سوا د الله سوک دوست ولا يشرك في حكمه احد او نشرك بي الله خپل بادشاہي کې سوک واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك او تقول لا غچتا توحي کول شي من كتاب ربك د کتاب دربستا لا مبدل لكلماته نشتري سوک بدلون کې نشتري سوک بدلون کې لکلماتی کلمو د الله لرا ولن تجد من دونه ملتحدا او تبنمومی سوا د الله پاک نزید پنا بل چا سرا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم او تزان بنکا تدبن خپل نفس
مع الذين کسانو سرا يدعون ربهم بالغداة والعشي چې دوی عبادت کوي د خپل رب په وخت د سحر او د ماښام کې يريدون وجهه دا مؤمنان غواړي په دې عبادت باندې رضا د الله ولا تعد عيناك عنهم او تم اړوا خپل سترګې د دوی نه تريد زینت الحیات الدنیا چې ته ارادو کې د خایس د ژوند د دنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا او تتابداري مکوا دا انسان اغفلنا قلبه چې منګ غافل کړی دی د دزلو عن ذکرنا د خپل یادنا واتبع هواه او دې تابداري کوي د خپل خواهشاتو وکان امره فرطا او کار د دې فرطن د زیاتی وقل الحق من ربكم او تو فرمای پیغمبر علیہ السلام دا قران کریم حق دی استاد د رب د طرفنا فمن شاء فليؤمن فمن شاء فسوق جغواړي فليؤمن پس دې ایمان وروړي ومن شاء سوق جغواړي فليكفر دې د کفر اختیار کی ان اعتدنا للظالمین نارا یقینا من تیار کړی دي د ظالمانو د پار اور د جهنم احاط بهم سرادقها چې چا پیرشی وی احاط به کړي په دې جهنم باندې سرادقها پردود دې جهنم یعنی لمبي د جهنم په دې جهنميانو باندې چا پیروي وای یستغیثو کچردی فریادو کی د اوبو یغاثو بماء کالمهل یشوی الوجوه فریاد بد دی قبول شي پداس اوبو باندې کالمهل چې پشان د سوځي دن کې بوي یشوی الوجوه چې سوځوي با مخونه دی تبداسي ګرمي اوبو ملوشي چې هغه بد دی مخونه سوځي بیس الشراب ډیر بد سکلی وساعت مرتفقا او ډیر بد زیاده اوسېدو دي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بچګه کسان چې ایمان نوړي دي عمل کړي دنه کې ان لا نضيع اجر من احسن عملا یقینا من نزايکو بدل دا چا چې عمل دنه کې کړي وي اولئک لهم جنات عدن دا کسان چې وګړي د پاره جنت همیشه والی تجری من تحتهم الانهار چې جاری وي لاندې د دوی د اونن نهرونه يحلون فيها من اساور من ذهب اجولي بشي دوی د په جنت کې من اساور د بنگړونا من ذهب د سرو زرو ويلبسون ثيابا او دی باغوندی دا جنتیان کپڑی خضرن شنی من سندس د نرور خمو واستبرق او د غټو ریخمو متکئین فیها علی الارائک دی وتکیا لګون کی په جنت کې په تختونو باندې نعمت ثواب ډیر خبت لدا وحسنت مرتفقا او ډیر خیست زید اوسېدو دی الله دې موږ تاسو ټول ته نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله